هل یو لفظ ظاهر یو شی مرادی خو شاعر مثلا یا متکلم بل څه ته اشاره کوي یو شی شاعر وای یا مولا جامی سے به اگر چې شی نه او د علی سے په محبت کې دا شعر ویل اوای چشم بخشا زلف بشکن جان من بحر تسکینی دل بریان من چشم بخشا زلف بشکن جان من بحر تسکینی دل بریان من سترگ کو لاو کا اے محبوبہ اور زلف مات کا زمان دزلد آرام نفا خلق محبوبی کوئی کا زلف چشم بخشا زلف بشکن جان من بحر تسکینی دل بریان من سترگ کو لاو کا مات او زلف وارا 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 و چې زما زړه په خوشاله شي نو مراد اولی خدا دې چې دې محبوب ته خطاب کوي خو مراد ثانوي دا دی چې دې د علي صاحب نوم ته اشاره کوي چشم بخشا سترګو ته په عربی کې څه وایي عین چشم نو واده شي د چشمې چونې درو د خپل چشمو غم دی ورته سترگو تا پا عربی کی وی عین لزور ورکا او ظلف بشکن ظلف کی لام دے لام مات کا زین زیر ورکا کسرا ورکا او بحر تسکین دل بریان من تسکین کی ایرہ نا ایور سر جمع کا نو علیدتی جورشی چشم عین شو او ظلف لام شو او تسکین ای شو نو سکی جورشو علیدتی جورشو دیتا مراد ثانوی ده یو سړیو بزرگو داسې پلار روانو په بازار ته بازار کې یو دکاندار आवाज کول خيار والعشرة بدرهم الخيار والعشرة بدرهم لس بادرنگ پر روپے لس بادرنگ پر روپے خيار بادرنگ ته العشرة لس بدرهم وی بیا ترابه خدا پریوال نته بلا معنا مراد وی دا سړی وای چې لس بهترین اشخاص د خدای په نسبت مساوي د یو روپے سره وي نو چې هغه لست روپے سره برابر نو زمونږ د نسواریانو بسالي نو دې به خدا را پرېو یا الخيار العشرة بدرهم لس بادرنګ نو خيار غورو تم وي نو دې ته دا معنا مراد کړه چې لس غوړه انسانان با د یو روپے قیمت نه لري د خدای په دربار نو چې لس بهترین خلق د روپے ما سره برابر مندر محمد بن بسی وی دې به خدا راته ا دکاندارانو خبر نه نو مراد اولی خدا چې لاس بادرنګ یادې د ذهن ته بل تلا یو پښتو کې ته مثال هم چې پېښه خم چې تنسکور کې یو ساس کې ترنه لړکې د مدهوش نه چې هوش لړکې لا ما د جانان نوم دی خم چې تنسکور کې یو ساس کې ترنه لړکی د مدهوش نه چې هوش لړکی دا زمانه جانان نو مظاهر خو شراب بیان دی او خم چاته د شراب خم چې تنسکور خم چې نسکور کې نو مخت جوړ او یو ساس کې ترنه لړکی ساس کې معنا ادا خې نقطه لړکی نو محشو او د مدهوش نه چې هوش لړکی نو مدهوش نه چې هوش لړکی نو مت پات شو نو محمد ته جوړ پوشه کنه خم چې تنسکور کې یو ساس کې ترنه لګي د مدهوش نه چې هوش لګي دا زمانه جانانو نو بظاهر مراد یو دی د مراد بل